بسم الله الرحمن الرحيم. توستمويلي ويسمى فعلا باسم أصله وهو المصدر لأن المصدر هو فعل الفاعل حقيقة. ويسمى فعلا باسم أصله ديزن مصنف دي فعل وجه تسمية بينوي فعل تفعل ویلی شي دا وجه تبينوي پوهیږئ ځکه چې فعل اصطلاحي د فعل اصطلاحي نوما فعل د ویلې کې خولی شوی ده ځکه چې فعل په اصل کې نوما د مصدر وه فعل په اصل کې نوما د څه وه مصدر وه ټیک ده که نه فعل اصل کې نوما د څه وه د مصدر وه ټیک شوله چونکې دا فعل په دې پوه شوی فعل ته فعل ویلی شي دې وجه تسمیه ته بیانوي څه ته بیانوي وجه تسمیه ته بیانوي ټیک ده که نه چې د فعل نوما د فعل د اصل یعنی مصدر په نوم سره کې خولی شوې ده فعل نوما د فعل د اصل یعنی مصدر په نوم سره کې خولی شوې ده ټیک ده که نه یعنی اصل کې فعل د مصدر نوما وه اصل کې فعل د څه نوما وه مصدر نوما وه پوهېږئ په خبرې باندې څه مې ته ووې چې فعل نوما د خپل اصل یعنی د مصدر په نومې باندې کې خولی شوې ده یعنی مصدر اصلي نوما څه وه فعل وه مصدر اصلي نوما څه وه فعل وه او د مصدر اصلي نوما فعل ویلې وه دا موجه ته بیان کړې وه مو یو خو مې ته څه ووې چې فعل نوما چې فعل کې خولی شوې ده نو ویلې کې خولی شوه د خپل اصل د نومې د وجې نه چې د دې اصل مصدر و او د مصدر نوما څه وه فعل وه دومره پورې پوه شوې یوه خبره مې ته څه وکړه چې فعل نوما د مصدر د خپل اصل یعنی مصدر په نومې باندې کېښولی شوله یعنی فعل مصدر نوما څه وه اصلي فعل وه اوس دا چې مصدر ویلې نوما فعل وه د مصدر نوما ویلې فعل وه بیا مې ته دا وجه بیان کړې وه ټیک ده که نه پوه شوې چې مصدر نوما ویلې فعل ده ځکه چې اصل کې د فاعل فعل وي مصدر فاعل فعل وي مصدر پوهېږئ فاعل فعل څه وي مصدر وي ضرب زیدون زید فاعل ده که نه نو دې ځای کې د زید فعل څه شی ده ضرب څه شی ده زید نماره ټیک ده که نه نو د فاعل فعل څه شی ده ضرب او ضرب څه شی ده مصدر ده نو د فاعل فعل مصدر شو که نه د فاعل فعل مصدر شوله پوه شوې فعل مصدر ته ویلې فعل ویلی شو مصدر ته ویلې فعل ویلی شي اصل کې ځکه چې مصدر وي د فاعل فعل د فاعل فعل څه شی وي مصدر وي ټیک ده که نه نو دې وجې نه د مصدر ته څه ویلی شي فعل ویلی شوی ته پوه نه شوې پوه شو اوس تاسو ټول پوه شوې مصدر ته فعل ځکه ویلی شو چې د فاعل فعل په اصل کې څه وي مصدر وي ټیک ده که نه لکه مو تاسو مثال کې ضرب زیدون کې د زید فعل ضرب ده که نه د زید فاعل ده که نه او دغه فعل څه ده ضرب ده او د ضرب مصدر ده که نه زه پوه شوې ټیک شوله که نه څه ده د فاعل فعل مصدر ده په اصل کې دومره پورې پوه شوې ټیک شوله نو يسمى فعلا باسم اصله وهو المصدر لأن المصدر هو فعل الفاعل حقيقة دې پر خدای عبارت
تاسو بس نه پوه شوي پې ټیک ده که نه یسمى فعلا نو مکې خولی شوه د فعل باسم اصله د خپل اصل په نومې سره وهو المصدر اصل څه شی و لأن المصدر ګورئ خپله ته مصنف تعریف کړی ده لأن المصدر ځکه چې مصدر هو فعل الفاعل حقیقتا په حقیقت کې دا د فاعل فعل وي پوه شوې دې ځای پورې خو ته مصنف په خپله دا خبره کړې ده ټیک شوله که نه خو دا خبره یاد وساتئ چې د مصنف لفظ د فعل الفاعل وړی ده لفظ د فعل الفاعل دینه مراد فعل لغوي ده څه شی ده مصنف سره وړی ده لفظ د فعل الفاعل فعل الفاعل نه مراد څه ده نو مطلب څه شو چې د فعل دوه قسمونه دي څو قسمونه دي دوه قسمونه دي یو قسم څه شی ده لغوي ده او بل څه ده اصطلاحي ده فعل لغوي څه ته ویلی شي مصدر ته ټیک ده که نه معنی مصدري ده معنی مصدري ته څه ویلی شي فعل لغوي ویلی شي معنی مصدري ته څه ویلی شي فعل لغوي ویلی شي فعل اصطلاحي څه ویلی شي چې څو شیونه مرکب وي درو شیونه مرکب وي فعل اصطلاحي درو شیونه مرکب وي څونه درو نه مرکب وي معنی مصدري زمان او نسبت الى الفاعل څونه وده کېږه ما ګورئ وده خو نه یې که نه ښه څو شیونه مرکب وي کومه کومه نه پوه شوې پې دوره پورې پوه شوه ټیک شوه که نه نو چونکې فعل اصطلاحي دا د فعل لغوي معنی ته متضمن ده څه شی ده فعل اصطلاحي د فعل لغوي معنی ته څه شی ده متضمن ده شامل دی ته فعل اصطلاحي کې د فعل لغوي معنی پرته ده که نه معنی مصدري فعل اصطلاحي کې د فعل لغوي معنی پرته ده نو فعل اصطلاحي متضمن څه معنی ته ده نو تسمیة المتضمن باسم المتضمن شوله څه شی تسمیة المتضمن باسم المتضمن پوه شوې فعل اصطلاحي متضمن وڅه ده فعل لغوي ته که نه معنی مصدري ده ټیک ده که نه فعل اصطلاحي شامل و فعل لغوي ته متضمن و فعل لغوي ته ټیک شوله نو تسمیة المتضمن ټیک شوله یعنې د فعل اصطلاحي نه ما مو کېښوه باسم المتضمن د فعل لغوي په نومې سره متضمن نه څه مراد ده فعل اصطلاحي او متضمن نه مراد څه ده لغوي مصدر ته مراد ده فعل متضمن ده فعل متضمن ده بیا متضمن ده په دې پوه شوې لږ لږه بیا ورته وګوره خیر ده تاسو ته مو وي فعل اصطلاحي او فعل لغوي تعریف باندې پوه شوې په فعل اصطلاحي کې د فعل لغوي معنی پرته ده که نه پرته ده پکې نه نو فعل اصطلاحي متضمن او شامل شول څه ده فعل لغوي ته ټیک ده که نه ځکه چې جزء وګرځېده که نه ټیک شوله نو مو وګوره تسمیة المتضمن متضمن باسم المتضمن متضمن یعنی پہلے اصطلاحی نومه وکړه متضمن فعل لغوي په نومې سره ټیک ده که نه پوه شوې ښه وګورئ ته مخکې یو ترتیب یې دا شوله بله فعل اصطلاحي کل ده څه شی ده او فعل لغوي جز ده درو شیونه مرکب ده که نه څونه کومه کومه نه معنی مصدري زمانه ونسبت الى الفاعل
دا فعل لغوي هم ده څه شی ده او فعل اصطلاحي ادرشون نه جوړ شوی ده اسونه ادرونه نو دا فعل لغوي یعنی مصدر معنی مصدری دا ادي فعل اصطلاحي جز ده کنه جز چای ده څه شی درشون مرکب دي ټیک شو کنه اوبونه شودونه او د چای د فتونه چای پکې یو جز ده کنه پتی چای پتی ته پکې یو جز ده ټیک شو کنه خو دغه جز نوم ټول ته ور کړ درې ور شو نه ده پوهیږي اوبو ته چینی او پتی چای د درې ور د سره ما ور کړه چای نه ما ور کړه جز نوم څه ور کړه کول ته ور کړه نو دا سې دې کوم ده بس پوه په خبرې باندې لکه انسان ده کنه ټول انسان ته د سر وویلې خو مو خارج کې داسې مثال درکړ چې موجود ده کنه چای پوه شئ پرون تاسو ته یو بل مثال د صلات درکړی و که یاد مو ده صلات کې څه چلو صلات معنا دعا او په منځ کې یو جز دعا شته ده یو جز دعا شته ده نو د دغه دعا د وجز د وجنه د ټول ارکانو نه څه وګرځوله صلات وګرځوله تسمیه الاسم تسمیه الکل باسم الجز پوه شوې اوسه ټول پوه شوې او پهله باندې وجه پهله وجه تسمیه باندې پوه شو تسمیه المتضمن باسم المتضمن هغه ما سونه وکنه ٹھیک ده کنه من مصدری دیتا د فعل تعریف شامل و متضمن و ٹھیک شو کنه ٹھیک شو نو د من مصدر د وجنه پورا متضمن نو ما څه وګرځوله د پورا تعریف نو ما څه وګرځوله فعل وګرځوله اوس مصنف ترسو مړه بس تا خو مې پکې خارجي خبرې ته وکړې اوس مصنف ترسو مصنف یې چې يسمى فعلا باسم اصله چې فعل نوم وګرځوه د اصل په نوم سره نو تسمیه الاصل تسمیه الفرع باسم الاصل تسمیه الفرع تسمیه الفرع باسم الاصل ٹھیک ده کنه فرع سو و اصل سو اصل مصدر ده و فرع څه ده فعل اصطلاحي ده ٹھیک ده کنه پوهیږئ دا فعل څه نه جوړیږي په صرف کوم ویلې نه دي مصدر نه جوړیږي کنه نو مصدر اصل شو کنه ٹھیک شو او دا فعل فرع ده او د مصدر خپل نوم سوا فعل و اوجام ته ما په شروع کې بیان کړل ٹھیک شو نو تسمیه الفرع مصدر چې کوم ده فعل تسمیه الفرع د فعل نوم کې خلا باسم الاصل د اصل په نوم سره پوه نه شوئ پوه شوئ په یو شی اصل ده او بل فرع ده ټیک ده کنه د اصل د وجنه فرع نوم امغه کې خله اصل د وجنه د فرع نوم امغه کې خل نو د تسمیه الفرع باسم الاصل شو پوه شو